یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي په بازار کې ولاړو. هغه صحابي د رنګ نه تور غونی کې وو. ظاهر رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي نومو. نو هغه صحابي په بازار کې ولاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړ او هغه د شان ونیو او د شان ولا نبی علیه السلام د شا طرف نه لاله او د غسترګي پټ کړي پسترګي ولا لاس نبی علیه السلام کې خودو. نو او نبی علیه السلام आवाज وکړو وای دا غلام به مانه سوق واخلي وای دا غلام ز خرصوم مانه به سوق واخلي. نو هغه صحابي ته چې کله پته ولګید چې دا نبی علیه السلام ځنی ولې ما او نبی علیه السلام ما سره مذاق کوي. نو هغه صحابي د نبی علیه السلام ته نور ورنږدې شو خپل بدن نبی علیه السلام ته ورنږدې کو او بیا نبی علیه السلام چې کله आवाज وکړو چې دا صحابي به زمانه سوق واخلي. نو هغه صحابي نبی علیه السلام ته وای ما که سوق واخلي هغه صحابي نبی علیه السلام ته وای ما به سوق په قیامت باندې واخلي زما خو قیامت دومره نشته. نو نبی علیه السلام ورته وای استاد الله په نسبت ډیر لوی قیامت دی د الله په نسبت ستا ډیر لوی مقام دی. هغه صحابي د رنګ نه تور نو هغه مقصد دا او غرض دا کما سوق اخلي نو په ما باندې به سوق سو کی او ما با زه داسې کارم خاص نشم کولی. نو نبی علیه السلام ورته وای نه ته د الله په نسبت ستا ډیر لوی مقام دی او ډیر لوی عزت والا او شرافت والا شخصیت دی.